أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مومنانو اذكروا نعمت الله عليكم یاد کے احسان دا اللہ پتاسو اذ جاءتكم جنود کلج پراغل تاسو باندی ڈلی دا کافرانو فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها پس رولی گل منگ پاغی باندی طوفان او لخکر دا فرشتو چنشولی دے وكان الله بما تعملون بصيرا دی اللہ پاک ستاسو په هر عمل باندې لیدونکي اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم کله چې رال الاغي د مدینې د ښکته طرفنا او د بره طرفنا واذ زاعت الابصار کله چې د ډېرو کسانو سترګې راووتې د یرې نه وبلعت القلوب الخناجر او زړونه مرۍ لرال وتظنون بالله ظنونا او منافقانو په الله پاک باندې ناجایز ګمانونه کول هنالک ابتل المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا دغه وخت کې مونږ مؤمنان او ازمایل او ډیر زیات امتحان کې مواچول وإذ يقول المنافقون یاد کې چې اویل د منافقانو یوې ډلې والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسانو چې په زړونو کې بیماری د نفاق وا ما وعدنا الله ورسوله نو وعده د الله او د رسول الا غرورا خو فریبو وإذ قالت طائفة منهم یاد کې چې اول یوې ډلې د منافقانو نه یا اهل یثرب اے مدینه والو لا مقام لکم اوس بس کوي فرجعوا واپس شي کفر تا ويستأذن فريق منهم ويودل بلد منافقانو النبي چې پیغمبر ته وی یقولون ان بیوتنا غورا چې زمون کورونه خوشی دي مونږه واپس زو وما هي بغورا خوشنو يريدون الا فرارا خود میدان نه تختیدو ولولا دخلت عليهم من اقطارها او کچری دوباره رالل دا کافران او د دې د اغي په طرف شو ثم سئلوا الفتنه او بیا دی جنگ تر اوغختی شوي لاتوها نو دی به اغي سره مرګرتیا اوږي وما تلبسوا بها الا يسيرا او دی به درنګ تیر نه کی خو ډیر زیات لګ سوره احزاب چې په کوم مضمون باندې مسما دی احزاب جمع دا حزب ویلی شي ډلې ده یعنی حزب الله د الله ډله دا د الله ډله او د شیطان د ډلې ترمنځ مقابله وه مسله داسې رافیخه شوه چې کله مسلمانانو په دویمې هجرې کې په جنگ بدر کې په درېمې کې په جنگ احد کې کله کافرانو له شکستونه ورکړو نو پیغمبر علیه السلام د احد د جنگ نه پس د یهودیانو درې ډلې چې کومې وي په مدینه کې بنو نوزیر بنو قریظه او بنو کنیکا په دې کې بنو نوزیر چې و دې جلا وطن کړو ځکه چې د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارکه د ترمذی شریف په باب احکام الجهاد کې چې زبل لازمن دا یهود و نسوارا یعنی اهل کتاب دا جزیرت العرب نه اوباسما او په جزیرت العرب کې بس صرف مسلمانان اوسیږي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخکې دا فیشن گویی وه دا به زه اوباسم یعنی د خپل وفات نه مخکې به دي زه اوباسم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنگ احد نه پس بنو نظیر وشړل نو هغوی لاړل خیبر کې دیره شو دا خیبر د مدینې نه لږه فاصله باندې و جزیرت العرب نه نه ویستي دا مدینې نه ویستل هغوی چې کله هلته کې لاړو نو پیغمبر علیه السلام خو سره دا احسان وکړو چې دوی به هلته کې موږ به د دوی نه لږ په ارام شو دوی به زموږ نه لږ په ارام شي لیکن هغوی مسلمانانو ته د تکلیفونو رسولو سلسله شروع کړه کله به د مسلمانانو قافلو باندې چې کوم دی نو په هغې کې به غلاګانې کولې ډاکې به پیچولې کله به مدینې ته راتلو او په مدینه کې به د مسلمانانو خلاف منصوبه بندۍ کولی په دې عقله پیغمبر علیه السلام هم څو څو پیرې د هغوی نه ګیله وکړه او هغوی ته کسان ولېږل چې تاسو له د خپل کار نه ووړئ خو د هغوی د مسلمانانو ترقي دا نه عزم کېده نو هغوی لاړل مکې ته د خیبر بنو نظیر د هغوی مشران مکې ته لاړل او ابو سفیان ته ووی
چې دی هغه وخت کې سردار و د مکې چېرې ستاسو خوښه نه ده چې د مسلمانانو د ټول یو شو او بس د دې نه ځان خلاص کو دي خو نه ستاسو نه صبرېږي او نه زمونږ نه صبرېږي تاسو هم سر والو ته نه پرېږدي او موږ هم نه پرېږدي چې یو ځای شو ورته بس په یو ځای باندې ختم کو هغوی ورته ووایي چې کوم د مکې سردارانو چې ستاسو په خبره زموږ یقین نه راځي تاسو هم اهلي کتاب یې او هغه هم اهلي کتاب دي تاسو به چې موږ سره دوکه کوئ زمونږ لاول نه اعتماد راولې دي ورته اعتماد به هم پس راشي کعب بن اشرف ورسره دا د یهودیانو راهب و هغوی ورته وی لاول نه خو داسې وکړې چې د بیت الله دا غلاف ونیسئ او قسم وخورئ موږ ته چې موږ غوره یو او که نه مسلمانان غوره دي کعب بن اشرف هغه غلاف اوچت کو دا به قسم او زه چې کوم دی نو په دې باندې قسم خورم چې تاسو د مسلمانانو نه ډېر غوره یې یعنې د الله پاک حق دین غوره نه دی تاسو غوره یې دا بت پرستي غوره ده ځکه چې تاسو د حجیانو خدمت کوئ تاسو د ابي زمزم اوبو باندې خلک خړوب کوئ او تاسو د خلکو روغې کوئ او هغه خو چې کوم دی نو چې مدینې ته راغی نو د مدینې خلک هم په ارام پرې نه ښودو او چې مکه کې و نو د مکې خلکو نه هم چې پلار د زوی نه او زوی د مور نه او ښځه د خاوند نه یې جدا کړو او تاسو خو داسې نه کوئ تاسو ترې نه ډېر غوره یې ایو ته یې زمونږ په دې هم یقین نه راځي داسې چلو که زمونږ دې بت ته سجده وکړه بس کعب بن اشرف سره د خپل راهبانو نه په بت ته په سجده شه د مسلمانانو په دشمنۍ کې دا یهودیان دومره د حده وړي بس ایو ته وی ټیک ده بنو عطفان دا دویمه قبیله وه هغوی پسې هم لړو هغوی هم رضا کړو ځان سره مختلف قبایل 12,000 لښکر یې راجمع کړو او په 4 هجرې کې د جنگ احد نه یعنی کال پس دی مسلمانانو باندې د حملې کولو منصوبه بندي جوړه کړه د مسلمانانو تعداد 3,000 او د دې تعداد 12,000 پیغمبر علیهم السلام صحابه ته ووی چېرې دغه شانتې چل دی هغوی مسله جوړه کړې ده او یهودیان تللي دي هغوی ځان سره یو ځای کړي دي سو موږ خو د هغوی د حملې تاب نشو لرلی دی وخت کې اوس د دې دپاره څه سټریټجي جوړول غواړي څه طریقې کار اختیارول غواړي چې څنګه ترې نه مدینه بچ کړو هر چا خپله رایې ورکوله په دې کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه چې هغه د ایران اوسیدونکی و او د پیغمبر علیهم السلام د عشق د لاسه هغه غلامۍ ته هم لړو او بیا آخر دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راورسېد هغه د ایران د بادشاه زوی و شهزاده و پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه وه چېرې د پیغمبر سره زه میلاو شوې نو هغه یو قافلې سره را روان شو او قافله چې کوم و د هغوی د غلامانو وه او هغوی چې کله د ایران نه راوباسو هغوی په میله کې خرڅ کو وی دا زموږ غلام دی شهزاده و مختصر دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په ډېرې ګرانه طریقه باندې راورسېد هغه ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم واغسته او ازاد یې کو او مسلمان شه هغه ورته زمونږ ایران کې چې کله فارس به دې ته په هغه وخت کې وي چې د فارس په علاقه کله جنګ جګړې یو څوک چې کوم دی نو هغه خپله دفاع کول غواړي او دفاع لږه کمزوري نو هغوی خندق وکړي د خندق دا لومبنۍ نظریه او ایډیا هغه پیش کړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې وي چې د مدینې په 3 طرفه باندې خو زمونږ خپل قدرتي تحفظ شته یو طرف باندې ځنګل دی او په یو طرف باندې ځمکه کاڼیزه ده نو په هغې باندې د اوښ او د اس دا خپه چې ده دا زخمي کېږي نو په هغې باندې اوښ او اس نشي راتلی خو په دا دریم طرف باندې چې کوم دی دا بالکل آزاده ده چې بعضې اقوالو کې راځي دا مشرقي طرف و او بعضې کې راځي نه دا مغربي طرف و دې کې به ورته یو کنده وکړو نو فیصله په دې وشوه چې دا به 1.5 کیلومیټر موږ وکړو پیغمبر علیهم السلام 40 گز په 10 صحابه باندې تقسیم کړه چې هر 10 صحابه به 40 گز دا کني او دا به 10 گزه دا به 10 فوټه ښکته کني او 10 فوټه به دا کولوي 10 فوټه به کولوي یعنې 10 گزه به کولوي
10 ګزه به کولوي دا به پلانی د دې دومره او دا 3 ګزه به چې کوم دی دا ښکتی یو قولدار چې نه پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته وی چې دا به 10 په 10 شي 10 فوټ به ښکته کنې او 10 فوټه به یې کولو کنې چې دی پرې راوړېدي نه شي ځکه چې پخوا خو چې کوم دی نو د جنگ دا اوسنۍ چې کوم دا ایډوانس کارونه دا خو نو چې یا هلیکاپټر وي یا جهاز وي یا بل څه شی وي یا ټینک وي نو په دې وجه بس په غشو به یو بلولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره خوښه شوه چې کله صحابه په هغې کې لګیا شو ډېر زیات سخت د ژمي موسم ډېر زیات سړو په مدینه کې ډېر سړو مسلمانانو سره د نان نفقې د خرچیم څه نه بس خېټو پورې به یې کاڼي تړلي نو په دې کې چې د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه او د هغه د ملګرو کوم طرف و نو په هغې کې یو کاڼی راووته چې هغه کاڼی نه ماتېده یو خو دي اوږي و بله کاڼی نه ماتېده نو دوی دا خیال وکړو چې یاره لږ ته کوږوالي به وله ورکړو دا کاڼی به په ځای پرېږدو خو صحابه ورته وایي چې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم روټ ښولی دی په هغه روټ به یې کوو هغوی سره به فیصله وکړو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په خېټه باندې 2 کاڼي تړلي د دې ټولو یو و پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه لکه هغه معمولي دغه هم هغه سره نه وه هغه نان نفقه چې څه به میلاوېده پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صحابو له ورکول پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولې لومبې درز ورکړو نو هغې لمبه وکړه چې دویمې وله ورکړه بیا لمبه وکړه په درېیمه کې بیا لمبه وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته مبارک شي الله پاک ما ته په دې 3 واړو رڼاګانو کې 3 فتح ستاسو وښولې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګڼ معجزات پکې ښکاره شوي دا پکې هغه لویې 3 معجزې وي چې تاسو به د فارس یعنی د ایران د روم یعنی دغه چې کوم دی د کیسري روم علاقه د عیسایانو او هیرا چې دا د یمن علاقه وه دا به 3 واړه الله ستاسو په قبضه کې راولي مختصر دا چې بس ارس برابر شو سیټ شو حضرت جابر رضی الله تعالی عنه هغې چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حالت ولید چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 کاڼي تړلي دي هغه لړ کور والا ته یې ویله کور کې څه د خوراک څه شته هغې ورته وی صرف 1.5 کیلو اوربشي دي او یو ګډ دی یو ګډه ده یا ګډ دی بس هغه ورته وی ویری ولی شي الله علیکم الله علیکم هغې ورته وی چې ځینې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په پټه باندې ووایه چې راشه دا ګوره ډېر شي کسان دي د صحیح قول مطابق دغه وخت کې 1000 کسان په دې خندق باندې لګیا وو نو هغه چې لړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویره حضور تاسو له مې روټۍ کړې ده مختصر غونته پروګرام دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو لکه راځئ جابر خیرات کړی دی په منډه باندې کور ته راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو 1000 کسان ځان سره راوستو ورته وی تا ورته ویلو بیبي ورته وی هغه بیبیانې هم ګورې دومره زیاتې کلکې عقیدې واله وي ورته وی او ورته وی چې ویلي دي بس وی الله به انتظام کوي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام صحابو ته ووی چې تلوار به نه کوي د تلوارې نه مقصد دا و چې دا به نه وی چې بس مخکې کېناستم چې ما ته مخکې میلو شي هسې نه چې ختمه شي نه ټولو ته به میلاویږي بس چې څومره په دې ځای کې پینډې جوړېږي بس دومره پینډې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی کټوی باندې راکوزوي بس هغه 1.5 کیلو اوربشي او هغه یو ګډ د 1000 کسانو وشو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه وه او په هغې کې هغه هم اک شانتې پاتې شي هغې د کور والو دپاره صحابه چې کوم دی نو ښه ماړه شو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې کله د صحابو حالت ته وکتو چېرې د مدینې باندې چې کوم دی نه اقتصادي پابندي لګولې ده د بار نه څوک راتلی نه شي ټول دیره دي بار پراتلي او د دلته نه هم څوک نه شي وتی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام حضرت سعد بن عباده چې دا د حضرت قبیلې سردارو او حضرت سعد رضی الله تعالی عنه چې او سعد بن معاذ دا دواړه سعدین دا سردارانو د مدینې نو سعد بن معاذ چې دا د اوس قبیلې سردارو او سعد بن عباده د حضرت قبیلې سردارو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوغوښتو او هغه ته یې وویل چې یاره که ستاسو خوښوي نو په دې کې به لغونته کې توړ راولي دا ډلې راته ډېرې دي ګڼ راغلي دي نو که دې کې مونږ لږ توړ راوست څه کسان مو ته واپس کړو نو مونږ ته به لږ اسانه شي نو د عطفان سره به فیصله وکړو دې سره به خبره وکړو چېرې مونږ به د مدینې څه کجورې ستاسو دپاره ومنو دا به دله مونږ درکوو
یعنی یو قسم خراج بدله درکړو ټیکس بدله درکړو تاسو ته واپس شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حضرت سعد بن معاذ او سعد بن عباده په یو आवाज وی حضور دا تاسو حکم دی که دا تاسو مشوره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته نه زما مشوره ده ای وته حضور مونږ چې کله کافرانو او چې دی برالو نو صرف د ملمستیا د لپاره مولا کجوري ورکړي دي مونږ دی له په هغه وخت کې پتاوان کې کجوره نه ده ورکړي نو اوس بوله سره ورکړي مونږ سره جنګیږو مونږ دی له یو کجوره نه ورکړي حضرت نعیم بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کوم دینو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابیو دی مسلمان شوی خو د په باره کې نه مکی والا ته فتوا نه يهوديانو ته فتوا دي مسلمان وي او ته حضور کزه او توریو کوم توریه دي ته وي چې ظاهرا خبره یو شانتي او باطنا خبره نه بل څه مقصدي کزه او توریو کوم او په دې کې توڑ پیدا کما نو ماته اجازه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته بالکل القتال خدا جنگ دوکا دا بس دشمن دې په څه طریقه وو صحیح ده بس هغه لړو په بني قریظه پسې دا بني قریظه چې کوم دي دا يهوديان خو دي د مسلمانانو سره په مدینه کې دندو او هغه سره دا معاهده کړې و چې موږ په دبار نه راشو نو تاسو په دند نه راشئ نو بس کیسه به اسانه شي نو هغه لړو نعیم بن مسعود رضی الله تعالی عنہ او د قریظه چې کوم سردار او هغه ته وی تاسو سره یو مشورې لرغلم تاسو ته پته راځي تاسو خیر خوایم خو تاسو دې هو د سیل می راغلي دي 12000 کسان دي کدی د مسلمانانو سره سمجھوتا وکړه یا مسلمانانو سره غیبی امداد شو او دی او تختیدو نو تاسو بس کوي مسلمانان به تاسو روح پری تخپل سر خیر وغواړي هغه وته وی سو وته وی سو ادم ته غسر وته وی اسمم ته نه دی غسر وته وای چې تاسو خپل او یا سرداران موږ سره غاڼه کې نو بن مسعود وته وی دی ډلو ته وای احزاب وته چې تاسو خپل او یا سرداران موږ سره غاڼه کې الګي به موږ میدان ته دروځو که تاسو او تخته یا معاهده کې موږ بس ګوزو موږ سوې مشو هغه وته دا خو تاسو ډیره کله خبره وکړه واقعي دا حقیقت ته چې مسلمانانو سره موږ دلته کې واده خلافي وګو بیا خو موږ نه پری الته کې هغه پسې لړو د سره دا خبره وکړه ابو سفیان پسې لړو ايه راغون کوي تاسو ته خو پته راځه خو تاسو خیر خوایم ما خو تاسو سره خطا لوګ دي خو تاسو ته پته راځي قریظه څه کوي هغه د مسلمانانو سره سمجھوته کوي تاسو ته ویلی تاسو مرګري هو مسلمانانو سره سمجھوته کوي او مسلمانانو ته وی دا او یا کسان به 1900 د تاسو له درکو 400 سره کوي ای به تاسو پسې راځي او تاسو ته وی چې 22 تاسو او یا کسان راګي مسلمانانو سره دا او یا کسان کړی چې بای دا او یا کسان موږ تاسو له درکو هم ګرستا سو مرګري ای وته وی ښا صحیح ده بس دې چې کوم دین خو مشوره ورکړې و بنه قریظه لړو وی ته وی چې بای موږ خو تاسو سره میدان ته روزو خو په دې شرط چې خپل او یا سرداران موږ له غاڼه راکې ځکه که تاسو او تخدیرې موږ بس کو بس هغه وته وی ښا وی صحیح دی پوه شو چې دا خبره کله چې کم دینو ځکه چې خو ته ویلو چې بای دا یا کسان د نبوزي او دا مسلمانانو لورګي هغه وته بای بس تاسو چې ارث کوي نو کوي موږ ته پته را تاسو د سره پاره کوي تاسو موږ سره واده خلافي کوي نو بس د قریظه او د ترمنځ د توړ راغی قریظه ته ترمنځ ووتل څه قبایل داسې و چې هغه کله دا خبره ولیده بس اغیم ترورو وکشیدل لاړل دغه منصوبه کامیاب شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په 15مه شپه باندې دی 15 شپې د مسلمانانو نه محاصره کړې و بس په قشو باندې به یو بل وشته او بس نور څه پکې نه کېده الله وی څه کسان پکې داسې وو د منافقانو خبره کی الله چې هغه وی دا کوشیر بن محتب نوم هغه پکې وی الله او رسول نعوذ بالله موږ سره دوکه وکړه موږ ته وی تاسو هیره بغټه روم بغټه ایران بغټه موږ خودل تګیر شومږه خو ته وتړو او پکې چې کم دینو یو بل ډله وا هغه پکې وی چې بای موږ خو چې کم دینو خیر پدې کې دي چې موږ اوس واپس لړ شو یا واپس د دې دین ته وړاله بخلاصيګو دا یسرب چې کم دی د دې په باره کې دوه اقوال دي چې دا اهل یسرب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه د نوم ولا بدل کزه چې دینه مخکې بدل ته کې تبه لګیدا دا د بیمارو یو ځای
نو دا هغه تبې ته بیا یثرب وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا دعای ورته وکړه، نوم یې ولا بدل کو، مدینې کو. او یو قول دا دی چې دا یثرب چې و دا د عمالقه و مشر و. عمالقه هغه خلک چې هغه ډېر غټ غټ او پهلوانان به د موسی علیه السلام قوم سره جګړه نه کوله، لستوڼو کې چې ایښي. د هغې هغه یو نیکه دلته کې راغلی و، د هغه نوم یثرب و، دا د هغه په نوم باندې آباده وه. نو الله وی منافقانو چې کوم دی نه هغه درې ډلې شو، درې کسان پکې داسې وو. یو وی موږ سره نعوذ بالله الله دوکه وکړه، یو وی واپس لاړ شئ، خیر هم نشته. ګورې په خیر هم په دې کې چې واپس لاړ شئ. او څه منافقان پکې داسې وو چې د هغوی زړونه امرې ته راغلي وو، هغوی وایي څه به کېږي. او مسلمانان الله به هغوی وزلزلو زلزالا شدیده، هغوی انتهایي مضبوط لکه د غرونو په شان دې امتحان ته ولاړو چې څه کېږي کو به. حذیفه رضی الله تعالی عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې پیرې اعلان وکړو، څوک به لړ شي چې ماله خبر وروړي چې د کافرانو دې وخت کې څه پوزیشن دی. وی یو صحابي هم نه پاسېده. علي رضی الله تعالی عنه وی زم پکې ناست وم، امام سره ښکته کړی و. چېرې یو خو دومره انتهایي ساړه دي، بل هغه خو د بلا بچي بلا شي دي، دا به مونږ څه کوو؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنه آواز وکړه چې حذیفه پاسه. دته سر رسول وی دته هغه منافقان چې کم دینو معلومو چې کم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته ویلی وو چې بای دا منافقان دا کسان منافقان دي کې ایمان نشته. نو په دې وجه عمر رضی الله تعالی عنه په هغه چا پسې مونږ کو، چا پسې چې حذیفه رضی الله تعالی عنه نه کو. او چې کله عمر رضی الله تعالی عنه خلیفہ شو، یو شپه په حذیفه رضی الله تعالی عنه پسې راغی. وی ورې راته وډبو، ما وی چې دې وخت کې به څوک نیمه شپه وه. ما ته وی چې په نیمه شپه ځکه راغلی ما چې ما وکتو نو ما سره خو د هغه د ناستې هم ځای نه و، ځکه چې خلیفه و، زما خو غریبي وه. هغه وی چې ته یریږه ما صرف یوې خبرې له راغلی چې تا ته خو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام کسان خولي دي که نه چې دا دغه دي منافقان دي. ما ورته چې حضور خولي دي راته، خو ګوره دی راته نه دي ویلي چې چاته به ویې. نو زه ګورې تا ته وامه نه وایي چې ما ته مه وایه، خو زما نوم پکې وګوره، زما نوم پکې شته. عمر رضی الله تعالی عنه دی او داسې صحابي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که زما نه پس پیغمبر و عمر به او هغه وایي موږ خو چې کوم دی نو چې لږ غونته کې هغه یو دوه رکعته نفل سیوا ګو او لږ غونته کې څه خیر زکات ورکړو، موږ وایي بس که یم نه خو د مخ په ځمکې ځې یم. هغه وایي دا درته نه وم چې ما ته کسان وښایي، په کسانو کې زما نوم خو نشته، په منافقانو کې. حذیفه رضی الله تعالی عنه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ورشه حذیفه خبر راوړه. حذیفه رضی الله تعالی عنه په باره کې دوه اقوال دي. یو قول دا دی چې حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي زه ټول رپېدم د سړځای د لاسه، او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه دا ووایي که نه ما باندې لاس راښ کو، ما وایي که زه په اور کې روان یم داسې ګرم شو، دا بدن مې داسې ګرم شو. او یو قول دا دی چې نه حذیفه رضی الله تعالی عنه چې کله واپس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورې په سینه باندې خپله خپه کېښوده. وی حذیفه وایي که نه څنګه شو؟ هغه وایي په ما باندې دومره خولې رالي چې ما وایي چې اوس را باندې یخه هوا ولګېدې یا را باندې چا بالټۍ اوبه واړولې. نو حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي زه چې کله لړم نو وی کافران ناست دي، وی ابو سفیان اور بل کړی دی او وی ناست دي، وی چې خیمې خو هم زمونږ والوتې، زمونږ ټول دیګونه مو واړېده، زمونږ اوښان او چې کوم زمونږ سره جنګي څیزونه وو هغه داسې وتښتېدل لکه چې چا یې موږیس دي. نو خیر په دې کې دی چې د سبا راختو نه مخکې مونږ واپس لړ شو، کنی په دې حالت کې خو زمونږ بچ کېدل ډېر مشکل کار دی. الله پاک وی طوفان راوستو او فرشتې راولېږلې، وي زر فرشتې راغلې وي. دا فرشتو به څه کار کوو؟ د هغوی د خیمو هغه موږي به یې ایستو او خیمې به ورته چې کوم دی نو په هوا کې ور الوزولې، او د اوښانو او اسان د هغوی هغه پړي به یې لرکول او هغوی له به یې چوکه راباغوله، بس هغوی به په ترپکو باندې منډې والي، په کافرانو د پاسه به یې وردانګل. بس هغه چې کوم دی نو الله پاک د طرف نه امداد راورسېدو. وی ناڅاپه چې کوم دی نو وي زه هم وي هغوی سره کېناستم، نو وي خبرې مې ورسره شروع کړئ. نو هغه یو کس ما سره لاس وجنګېده داسې، وي هغه زه کلک د لاسه ونیسلم. وی چې په مونږ کې ناشنا کسان راغلي وي، هغه زمونږ د قوم نه دي، صرف په لاس جنګېدو باندې وي هغه دومره کیا په شناس وو چې په مونږ کې مخبر راغلی دی، او چې چا سره خوا کې کم کسي هغه کلک ونیسې او تپوس ترې نه وکړې. نو وي زه چې کوم کافر نیسلم نو زه پرې مخکې شوم، ما ورته وایي چې څوک یې لږه هغه ما ته وایي چې پلان کې مو مړ خپل سړی، ما زه پردی نه یم، ما ورته چې بس ټیک دی. هغوی چې کوم دی نو هغه بل کس اعلان وکړو چې هلکه بس صحیح ده، بس نشته بس
ټول په ځای باندې دي، خپل کسان دي. بس وي زه واپس را روان شوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس کافران چې کوم دي نه هغوی باندې خو د الله ر طرف نه دغه راغلی دی او امداد را رسېدلی دی او هغوی همت بایللی دی، بس روان بس وي مسلمانانو کې خوشحالی شوي. او بیا هم منافقان وایي چې نه 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 دی بار دغه ځایونو کې ناست دي چېرته دی چې دی وځي نه تښتي نه. نو الله پاک چې کوم دی نو مسلمانانو امداد وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې سار شو وې دی اخرې ځلو چې دی حمله وکړه په مدینه باندې، بیا به دی هېڅ چېرې په مدینه باندې حمله ونه کړي. لکه څنګه چې فتح مکه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان کړو وی په مکې باندې اخري چړهایي ده، د دې نه پس به تر قیامته به مکه څوک چړهایي ونه کړي. دقه شانته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نه به دا کافر بیا راغونډ شي او نه به دی بیا په مدینه باندې راشي. بس اکه یو دا اخري ځلو د جنګ خندق چې کافران راغونډ شوي او همت یې کړی و، د هغې نه پس هغې همت جوړ نه شو. نو الله پاک دلته کې مسلمانانو ته د خپل امداد د مسلمانانو د مضبوطی عقیدې جوړولو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حق کېدو هغه واقعیا بیانوي چې کله مسلمانان هغه کلک شي په عقیده کې چې امداد به د الله د طرف نه، چې کله د مسلمانانو په پیغمبر باندې هغه دا عقیده راشي دی زمونږ نه ډېر زیات غوره دی، موږ په د قربان یو دا ټول احسانات د الله په موږ باندې د ده طرف نه دي. نو الله پاک داسې امداد کوي لکه څنګه چې په جنګ خندق کې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم.